बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बाद मा अहलकनल कुरूनल ऊला बस्वाइरन लिन्नासी वहुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। सूरतुल क़सस आयत नंबर 43 द्रेसलेतम। सूरत की तसली और कोला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर यो हक परस्ता मुबल्लिग द कुरान करीम ता जिक्र कुरान करीम नबी अलैहिस्सलाम द वफात के दोना रोज तो ख़त्म न शो, न पे ईमान ख़त्म शो और न पे अमल ख़त्म शो। संगा जर पखवानो अंबिया अलैहिमुस्सलाम दाई दिनुना पागेबानी अमल मंसूख शो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम और दाई पर किताबुनो सहीफो बांधे ईमान शता को अमल पे मंसूख दे। तो कुरान करीम दा खुसूसियत दा इम्तियाज दे बदे बांधे अमलम खत्म न शो और ईमानम खत्म न शो। और नबी अलैहिस्सलाम न रुस्तु दा ड्यूटी बिया उम्मत तावाला शवा। कुरान करीम दा पहाड़ उम्मती बांधे देश दकुल दा फर्ज दी। नी सूरह क़सस के बरसुराशी आखिर के आयत 85 के इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद क़ुल रब्बी आलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह तामाने कुरान फर्ज करे दे। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन, कुरान के खिताबात कल नबी अलैहिस्सलाम तक कई, कल उम्मत तक कई। और नबी अलैहिस्सलाम तक खिताब कई दा मतलब न कि बस दा अगर पर दा मसला दा और उम्मत पारे न दा। सूरह तलाक के अवाल आयत के नबी अलैहिस्सलाम तक खिताब कई, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ कल जे तलाक कई तासु खज़े। या अय्युहन नबिय्यु नबी अलैहिस्सलाम तक खिताब शो और यारुस्तो इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ दासे उन्हें इज़ा तल्लक़्ता तल्लक़्तु में हुए। नज़ल तक तफसीर रूहुल मानी जवाहिरुल कुरान आई लिखी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि उम्मतिका, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत तदे ओया इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ कल जे तलाक कई तासु खज़े। दारंगे सूरह तहरीम की नबी अलैहिस्सलाम तक खिताब कई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। कल नबी अलैहिस्सलाम तक खिताब कई,
کله امت ته کوي نو چې نبی علیہ السلام ته خطاب شي نو هغه مطلب دا نشو چې کنه بعد دا قرآن نبی علیہ السلام باندې نازل شو بس هغه د پاره یوازې خاصو نه نبی علیہ السلام دا په واسطه باندې الله دې امت ته رولې سورۃ توبه کې نبی علیہ السلام ته خطاب کوي آیت 73 کې یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم نو خطاب نبی علیہ السلام ته شو چې jihad کو کافرانو سره په تور منافقانو سره پجبا نو دې دا مطلب نه چې نبی علیہ السلام ته خطاب د نمساغه لپاره دا قران دی بل چا لپاره نه دی دانګي سورۃ تحریم کې اتیشتم سپاره کې نهم آیات کې نبی علیہ السلام ته خطاب کوي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم jihad کو کافرانو سره په تور منافقانو سره پجبا او سختی کو دای سره دا نه چې بس نبی علیہ السلام ته خطاب شنو قران بس هغه لپاره دی امت لپاره نه دی نه د نبی علیہ السلام نه وروسته دا ډیوټي د نبی علیہ السلام امت الله حواله کړی دا څنګه چې نبی علیہ السلام ته الله حکم کوي اقرا بسم ربک الذی خلق اولو لدى الله کتاب اقرا نو دا چې د نبی علیہ السلام امت هم دا ډیوټي حواله کړی دا سورہ مزمل کې یو کم دیرشم سپارا شلم آیت کې آخر کې وی آخری شلم آیت فقرؤوا ما تيسر من القرآن لولها چې آسان وي د قرآن نه آخر کې بیا وی شلم آیت فقرؤوا ما تيسر منه لولها چې آسان وي د قرآن نه او سورہ مزمل په نزول کې دریم نمبر دی اول سورۃ العلق دی اقرا بسم ربک الذی خلق بیا دویم نمبر سورۃ سورۃ القلم دی په نزول کې نون والقلم وما یسطرون دا دویم په نزول کې او سورہ مزمل دا بیا په نزول کې دریم دی یا ایها المزمل او ورپسې بیا سورہ مدثر دا په نزول کې څلورم دی یا ایها المدثر قرآن کریم د دې عمر ډیوټي الله لګولې ده چې تاسو به قرآن خدمت کوئ او نبی اسلام ته الله حکم کړی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک قرآن اور سوا ټول قرآن اور سوا او امت تبیا نبی علیہ السلام فرمائی کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتولک عالم سره قرآن یا طالب سره قرآن یا خادم سره قرآن سلورم کېگا کنه هلاک پشي سلورم کېگا کله فرمائی بلغوا عني ولو آیا نبی علیہ السلام فرمائی بلغوا عني ولو آیا ورسوی زمانہ اگر کہ یو آیات وی یو آیات وی خدا ورسوا بلغوا عني ولو آیا دا قرآن کریم دا دی عمر ډیوټي دا دې ودا بیانې یا به زکې یا به خدمت کوي دې درو کبا یو درجه کې ځان راولي سوګداسي چې کو عالمن قرآن عالم می پوهه په قرآن بیانې کو عالمن او متعلمن او زکې متعلم وي طالب می د قرآن او خادمن او خادم می د قرآن لا خوش قسمت اجرا دی واړه کارونه کوي کو عالمن او متعلمن او خادم عالمی د قرآن طالبی د قرآن خادمی د قرآن او کدرې وانه شي کوله نو دا دوه کا قرآن بیان کې اوس دای کا او کدام نشي کوله نو بیا یو کې خزان نه ولا کون عالمن او متعلمن او عالم سره قرآن یا طالب سره قرآن یا خادم سره قرآن سلورم کېگا
اوس نننی سبق کې ترغیب ورکړي د الله کتاب ته. موسی علیہ السلام الله وی ولقد آتینا او تا کی سره ورکړو موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته تورات من بعد ما پس داغینا اهلکنا القرون الاولى چالا کړو موږ پیړای ډومبنای حالکه کړو موږ پیړای ډومبنای بصائر للناس دلائل عبرتین پانا د خلقو وهدن هدایت ورحمتن رحمت مهربانی نو لعلهم یتذکرون خاخا چې دی پنو اخلی تورات کې دلائل دی تورات کې عبرت دی تورات کې هدایت دی تورات کې رحمت دی دانګ دا الله هر یو کتاب هدایت او رحمتي دا خپل قوم لپاره د قران بارکه الله وی دا هدایت او رحمت دی. سورہ یونس یو لسمه پارا آیت نمبر 57 و 55 کې یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. یا ایها الناس اذا ټول دنیا خلقو قد جاءكم دا کی سره راغی تاسو ته موعظة من ربكم پندو نصیحتو من ربكم درستا نو وهدى وشفاء لما في الصدور او شفاء دو علاج دی پر دا مرضونو فی صدور چی پسینو کی دی وهدى ورحمت للمؤمنین او ہدایت رحمت پر دا مومنانو وهدى ورحمت للمؤمنین او ہدایت رحمت پر دا مومنانو. اور سورہ قصص کی آیت 43 سبق کی وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. سورہ یونس کی هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن ہدایت و رحمت پانا د مومنانو. اور سورہ قصص کی وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہدایت و رحمت دل پارا چه پن واخلی دئی نصیحت واخلی دئی دا قرآن پن دی دا نصیحت دی دا امت پارا هر یو قوم دا پارا کتابون صحیفه بچرات لل تاب ہدایت کو. او سورہ بقرہ کی ہدایت لفظو خودن آداکم دا سے قسم الفاظ دا قرآن کی یوصل تزل راضی 108. سورہ بقرہ کی دیار لزلہ دی بیان کی دیار لزلہ. سورہ بقرہ کی دیار لزلہ ہوئی. سورہ بقرہ دویم آیات کی ہوئی هدى للمتقین ہدایت تیر پارا دا پریزگارانو. اور دا ہدایت اتل اسمانی میں قرآن کی ہر جگہ کے خپل خپل معنی کی هدى للمتقین. دلتا سورہ بقرہ کی ہدایت ہو لا پا دو معنی راضی هدى للمتقین مضبوط والے دا پارا دا پریزگارانو. اور دوی معنی نور للمتقین رنا دا پارا دا متقیانو. چاچه قرآن سره تعلقی و رابطهی او مضبوطی زکر قرآن دا تانک تی دا طاقت دوی دا زر دا پارا زر مضبوطی کی قرآن سره هدى للمتقین ہدایت پارا دا پریزگارانو کلکوال دی پارا دا پریزگارانو دی باندې پریزگاران
چې څوک ورسره تعلق ساتي مضبوطی ده وایي دا پنځپیان ډېر کلک دي کلک ځکه چې دی د قرآن سره تعلق ساتي قرآن زده کوي او خپل طاقت مناسب په عمل کوي واتقوا الله ما استطعتم او بل بیانې زده کوي عمل به کوي د وس طاقت مناسب او بل بیانې نو یې سره مضبوطیږي سورہ ابراہیم کې وایي آیت 27 کې ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبت الله الذين آمنوا مضبوطی الله کسان چې مؤمنان دي بالقول الثابت په نه مضبوطی باندې په توحید باندې توحید د پر الله قران نه لګل په قران باندې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې وفي الاخره بدل اجر د په آخرت کې هو دلیل متقین پر کلاکواله نه پر پرهیزګارانو رڼا دان پر د پرهیزګارانو بیا سورہ بقرہ 5 آیات کې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا مکه 5 صفات ذکر شو نو چې په دې 5 صفاتو باندې موصوف شونه اولئک نا کسان علی هدى من ربهم اسم اشاره جمع وروړي اولئک نا کسان چې موصوف دي په دې 5 صفاتو باندې علی هدى په هدایت باندې میرا بهم د طرفا درم د دینو اهودنو دانګش پالستمات کې وی اولایک الذین تنو زلالتو بالهدى د منافقانو بیان چې ونی الله وی د هدایت پرې خو او گمراهی غورکا او هدایت پرې خو بیا آیت نمبر 38 اتدیشم کې وی سورہ بقرہ آیت 38 آدم علیہ السلام ہوا بیوی تعالی قلنا بیتو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آدم علیہ السلام ہوا بیوی چې الله جنت نه روباسي نو توي قلنا بیتو منها جميعا ویلمغا کوئی شي زید جنت نه ټولو فإما يأتينكم مني واسکو چرنا چی تاسو تا د طرف زمانہ هدن هدایت هر یو پیغمبر ته چې کتاب صحیفات له هدایتو ومن تبع هدايا او چا چې تابعداریو که زما د هدایت چا چې تابعداریو که زما د هدایت فلا خوف عليهم پس نه بوي سره په دې باندې په دنیا کې ولا هم يحزنون ان بدی غمجن شي اخرت کې نه بدی غمجن شي اخرت کې دای سورہ بقرہ آیت 97 کې وایي ومن كان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله ويسوق دشمنو د جبرائیل علیہ السلام فانه پس یقینا جبرائیل علیہ السلام نزلوا راوړې د قرآن نه قلبك استفل لبانی بعضی پکې وی جبرائیل علیہ السلام مین نو باسي وی نبی علیہ السلام تعالی په خپل وحی کړی و د قرآن ښکارا آیات ته چې جبرائیل علیہ السلام الله را لګلو قل من کان عدوا لجبرائیل د اعتراض به يهودو کولو چې جبرائیل علیہ السلام زمغه د پلان کې دشمنو تا ته وحی وروړي تا ترازی یهودو نصارو دا منل چې جبرائیل علیہ السلام وحی وروړي او فإنه نزل على قلبك بإذن الله او بعض خلک انکار کوي چې جبرائیل علیہ السلام نو الله وی فإنه نزل على قلبك بإذن الله یقینا نو دې قرآن له جبرائیل علیہ السلام تا پر باندې پوکم دالو مصدقا لما بین یدی تصدیق انکه نا کتابونو چې نمکیو وهدى وبشرى للمؤمنین وهدى وبشرى او هدایت او زیر دی للمؤمنین پانا د مؤمنانو
بیا سورہ بقرہ 100 آیات کې وایي ولن ترضان کل یهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن ترضان کل یهود ولن نصارى او چرې بنا ځینې سیرستان يهوديان او نصارى حتى تنه پوری تتبع ملتهم چې تابع شي ته د دین د طریقې د دوی او دای دین باندې خو ایمان منسوخ دی ایمان پښتا عمل په منسوخ دی ایمان وروړي عمل په منسوخ دی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله آمنت بالله کې ممتد الله په کتابونو د الله په پیغمبرانو ایمان دی او الله وایي ولن ترضان کل یهود ولن نصارى او چرې باندې ځینې شیطان یهودیان او نصارا حتی تتبع ملتهم تدې چې ته تابعداریو کې دین نه د طریقې د دوی قل وایات ان هدى الله بشکا کتاب د الله قران د الله هو الهدى عمده د هدایت پیریان چې کله قران اوریدو سورې جن کې اول آیات کې نووي ان سمعنا قرانا عجبا یقینا اوریدلونګه قران یو عجیب کتاب دی او بیا د الله سمه سورې جن کې وایي وان لما سمعنا الهدى آمنا به یقینا کلا چې اوریدلونګه هدایت کلا چې اوریدلونګه قران نو موږ ایمان ډوړو موږ فورن ایمان ډوړو چې قران مې اوریدل وي هدایت دا قران نوم دی دانګي سورې بقره کې 143 کې وایي د دویمې سپاره اوله سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بیوقوف په اعتراض کوي په الله باندې په قران باندې په نبی اسلام باندې الله دا بیوقوف ته چې اعتراض کوي په قران اکبر سو بیانون کو باندې د قران یادی من یشاء توفیق ورکړي چاله چې خوښي الى صراط مستقيم لاره برابر ته قرآن دانے غلار دا یاسین سورہ یاسین کے اول کی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تپنے غلارے قرآن کریم دنے غلار دا صراط مستقیم دے علاوی دا قرآن بپٹینا حدیث بپٹینا نبی علیہ السلام طریقے بپٹینا سو کدی پټه کان د الله لعنت په در باندې سوره بقره 2 آیت 159 یو سل یو کان پیتا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ان الذين بشکها کسان یکتونا چه پټوي دی ما انزلنا من البینات اچرا لګلې دمغه د واضح او دلیلونه قران بینات قران والهدى او سنت د پیغمبر اسلام هدا هدایت قران ته وي او سنت ته وي قران ته مخکې د آیات وي د سوره جن وان لما سمعنا الهدى آمنا به یقینا موږ کله چې اوریدلو قران موږ ایمان ورو په قران باندې پیران وای او هدایت دا سنت هم وای خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم بهترین طریقہ د نبی علیہ السلام نو بهترین طریقہ د نبی علیہ السلام نو او سورہ نجم کے اللہ وی درمیات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى خبرنا کہ نبی علیہ السلام د خپل خواہش نو
خپل خواهش نه خبرې نه کوي ان ونه دا قران دا بیان د نبی علیہ السلام الا وحی یوحى مگر وحی نو چې وحی ورته کې دی شي قران کریم وحی جلی خکارا وحی او د نبی علیہ السلام حدیثو دا وحی خفی دواړه د الله حکم دی د نبی علیہ السلام طریقې نبی علیہ السلام ځان نه خبر نه کوي الله او توحی کوي قران وحی جلی خکارا وحی او حدیث وحی خفی نو ہدایت د دې اتل اسماني وی او هدایت د قران نومو نو الله وی دی قران پرېږدي قران باندې اعتراضونه کوي په نبی علیہ السلام باندې اعتراضونه کوي دانګي سوره بقره کې آیت 185 یو ځل پینځه کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي مئة رمضان هاونو انزل فيه القرآن چې شروع شوه په دې کې نزول د قرآن لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته په یو ځل نازل شوی دی په ليله القدر کې ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر ليله القدر رمضان کې اخیری لسو شپو کې راځي آیاش پر هغه عبادت د زور میاشتونه بهتر دی ځکه قران پکې راکو شوی نو الله و شهر رمضان الذي مئة رمضان هغه نو انزل فيه القرآن شروع شوه په دې کې نزول د قران هدى للناس هدایت پارا د خلقو پارا د ټولې دنیا هدایت پارا د ټولې دنیا دانګ بیا سوره بقره کې آیت نمبر 198 یو سلطنوی کی وئی 198 وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ آیت اخر کې وَذْكُرُوهُ یاد کئی اللہ کما هداکم لکه څنګه چې هودنه کړي تاسو ته یا کما په معنا لما هداکم نو جنا غینو چې هودنه کړي تاسو ته او بیا ورپسې آیت نمبر 213 213 آخر آیت کې فاد الله الذين امنوا نو توفیق ورکړو الله هغه کسانو ته چې مؤمنان دي لما اختلفوا فيه دې لپاره چې فیصلو کې با مسلو کې چې اختلاف کړي خلکو په دې کې دانګ بیا آیت نمبر 272 سورہ بقرہ کې دریم سپارہ 272 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم نیته تابانی توفیق ورکول دیتا تدیلا توفیق نشي ورکولې توفیق الله ورکي چاته چاکه چې طلبي چاکه چې نابتو انابو الا الله سوچنا ګرځي الله تعالی وي راو ګرځي الله تعالی انابت وی پکې طلب وی پکې مینوي پکې شوق وی پکې نا تعالی بیا د قران ملغلره ور کوي او لیس الیک هداهم نیته تابنی توفیق ورکول دیتا ولکن الله لیکن الله یاد توفیق ور کوي مې یشاء چاله چې خوشي توفیق الله ور کوي دا دیار لزلا د سوره بقره کې ذکر کړ د هدایت بیان وکړو دیار لزلا دا په سوره بقره کې او سلور زره آل عمران کې ذکر کړي آیاتونه لیکي آل عمران آیت 4 73 96 138 سلورم آیات دریو یایم شپږنوي 96 او 138 یو سل 38 سوره نساء کې یو ځل 115 سورہ مائدہ کے 2 ذلی آیت 44 اور 46
سورۃ الانعام کی لزل ذکر کئی 35 71 80 88 90 91 149 154 157 161 دانگی سورہ آراف کے وزل ذکر کی 30 43 52 154 153 158 اور 203 دانگی طول قرآن کی ہدایت ہداکم یہدیکم ہدن دازی کے اسم الفاظ ہو دایوسل اتزلی ہوئی دلتا سورہ قصص کم اللہ وی موسیٰ علیہ السلام لمن ہدایت ورکو تورات میں ان کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بتا کی سلام کنگو موسیٰ علیہ السلام تا توراتو من بعد ما پسداغینو اہلکنا القرون الاولا چی حلاکے کمگا پیڑای ڈمبنائی وَبَصَائِرَ لِلنَّاسِ اور بصیرت دلیل دا عبرتو لِلنَّاسِ پارا د خلقو بصائر للناس بصیرت دلیل دی دا بصیرتو دلیل دی دا عبرتو للناس پارا د خلقو دیکھے بصیرت اور سورہ یوسف کے نبی علیہ السلام تم اللہ یوسلتم آیات کی دیالسمن سپارہ سورہ یوسف آیت 108 قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قل اوعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هذه سبیلنا قرآن زمانہ ادعو الى الله ذرا بلما خلق دی کتاب دا اللہ تا على بصيرة انا فاقل من دائی باندی مزو و دلیل باندی مزو ومن اتبانی سوکی تابدار دی زمو سوکی زما دی تابدار و سبحان اللہ پاک دی اللہ دا شریک نو وما انا من المشرکین اور نیما زود مشرکانو نو بصائر دی ندلتا سورہ قصص کی مئی بصائر للناسی دلیل دی دا عبرت لپانا دا خلقو وہدن ہدایت ورحمتن و رحمت لعلہم یتذکرون خاقا چی دی پنو اقلی دا اللہ کتاب نو لعلہم خاقا چی دی یتذکرون پنو اقلی پا قرآن بانے پنو اقلی نو قرآن نو آخر کے اللہ قرآن نو لے گلو لعلہم یتذکرون خاقا چی پنو اقلی دی وآخر دعوانا ان الحمدللہ